بسم الله الرحمن الرحيم. حديث حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه. پیغمبر سم کله کله یوه ښځه صاحب کړله بعض نسائی منه ځانونه مرد دو نمبر حشي کې ځکه لیکلی ځکه بعض کول داسې نه ویل چې زه یې څه پوهانه ځان په باري کې نه ویلو بس بعض ښځې هغه کې ټولې روغللې ثم يصلي بها المنزل ولا يتوضا وداس بنا قول رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي لا يصح عند اصحابنا. سلمو علماء په نسبت نه د سی به حال اسناد عروه عن عائشه تزدكم حدیث کې عروه د عائشه نکم غاسر غل سند حدیث دا سند سینه د و ای زننده شیتا اسناد ابراهيم التيمي عنها د ابراهيم تیمی سدینه اسناد کړه د شی بینه دا سینه ده. وقال ابو داود امام ابو داود رحمة الله علیه فرمای هذا مرسل دا مرسل حدیث ده. و ابراهيم التيمي لم يسمع عن عائشه ابراهيم تیمی د شان نه دور د لخموتیز دي کې سند متړل شو اصل کې د ابراهيم التيمي عن ابيه د سیده نه سند کې زده سي انقطاع نشته ده. بیا مسله ده چې د خځې د سړی غوتی ویرړي یا لوس ویرړل یا بدن کې کومه حصے ته لکه کومه عامه حصے دي د سره داس متي کنه متي کې 2 نمبر حشي کې مکمل انده خبر لیکلی ده. فعند الأئمة الثلاثة ينتقض الوضوء بمس المرأة. ائمه ثلاثه په نسبت او داسو سره ماتیږي. امام شافعي په مذهب کې مطلقاً د پوس لیکل د امام مالک او امام احمد سیبیس کله شهوت سره غوتی ډیله ماتیږي. امام اعظم صاحبین سفیانی سوری سی د مذهب ده کنه خاصه ته اگر چې په شهوت باندې سړی لوس ویرړي سپریت شو تلی نه دي سره هیڅ کله دوبني او داس نه وجيبيږي نه مخکنه او داس سره نه ماتيږي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرمي اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا پیغمبر سم دی وزي ولا لوستو خړل حکم لوس مخت ثم مسح يده بمسح بیا غنا بعد لوس وچ کړل بمسحن په سره تلیو سره ټیکری سره سمخي زمانه کې کوم استعمال دکانه تخت سلون دي زون تچولو ثم قام فصلى فاسد منزو قعد سنه ورواه ابو داود وابن ماجه. وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت حضرت ام سلمة فرمای قربت الى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا مو پیغمبر سم ته یو پخته ویرړل په خاصي ورتای کې یو مشوي یو مطبوخ ټکه مطبوخ دي تل شي زیر می کې شای پوخ کې صحیح ده یو مشوي ده شوا یشوي منه ورته ولا کانګور بن شایورید کې د زون ته شه د بونی ہوئی چیز بونی ہوئی فصل مینا پاکستان کے سامنے پیش کر دی فکل منه اغنا پیغمبر سم خل ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا وداسنه ورواه احمد معنا دي سره وداس نه متيږي. الفصل الثالث عن ابي رافع قال دا فرمای اشهد زګوهیر کون لقد كنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة مو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دی وزي ولکم لون دي طرفونه سدي دام په خولو بطن الشاة وزي ولا خېټه لره نه د مرادونه ځکه ته پختې سره لره وی کنه مرادونه چې دی پختې به مت په خواله ثم صلى اغنا بعد پیغمبر سره منځ وکړل دي كنت اشي موت په خلی وی بیا غنا بدیو خړل به منځ کولم يتوزع او داسې نه راو ګرځولو المنزنه مخکې ندینه پاتول دا ورید شي سره پخش سره او داس نه متيږي. رواه مسلم. وعنه قال اندی حضرت سے ابن روایت ته اهدیت له شات پیغمبر سم ته هدی کی چوچ شکړه وزاره واستولا فجعلها بالقدر اکټاوی کی یا دیک کی یا دیکچی کی وچوالا قدر کټاوی تیل شي کټاوی کې غوخه پخېږي د یا مزدوري. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سمولو فقال ویلو ما هذا يا ابا رافدات شدي فقال متل شات اهديت لنا يا رسول الله دا وزاد متحدی کې رکړی شوی دا اهدیت له کی زمير ابو رافع طرف ترجید سموته وزاره کړی شی و فطبختها في القدر مو پاغه کټاوی کې په خاکړه ایلرګه دغه ول کټی سری خاټو ولدی کیا غوخه په خاخ وغای مزیدوري فطبختها في القدر زکه ششو طبخ ټکه روړو کاسي غنه سټ غکه په خای دګچی کی به ورکی غیړی چي یا ووز در چي یا ورکی وبچي. قال پیغمبر سمتل سناویلني الذراع ديلوست موتروکا یا ابرافي فنولته الذراع لوستمرك ثم قال ناویلني الذراع الاخر بلا روکا فنولته الذراع الاخر ثم قال بيقول سناویلني الذراع الاخر دریا ما روکا سالور خبيوي غنه فقال له يا رسول الله انما للشاة ذراعان دی خدای رسول دی وزي خدوا لوستي د ورس تخفيخ لوستي کې نشي شمارل کنه خو خپې کې شمارل شي زیاده
نو ته ویل څه دریا مار که دریا مخې نه وي. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته ویل ثم انک لو سکت که ته مو ته چپ څه شوه که نه ته چپ شوه تو داسې نه یې لسې دوه وي دوه درې لوستې خې نه وي کیدای شي څه پنځه شپږ غونډ راوتلی دی پیغمبر صلی په معجزې باندې صحیح ده. لو سکت که ته خاموش پاتې شو مو ته د دا جواب څه نه وره کړه لنولتني ذراعا فذراعا پرله پسې به مو ته د لوس تېره کوله ما سکت ته څو پرې ته چپ وه. ثم دعا بماء به پیغمبر صلی اوبه راوختې څو اوبه راوړې فتمزمز فاهو خوله یې ورسره کنګول کړه وغسل اطراف اصابعه ګوتې یې ورسره ووینځلې. ثم قام فصلى هغه نه به دې لمونځ پړاو که ثم عاد الیهم بیا دوی ته راغلو فوجد عندهم لحما بارده دوی سره سړه غوښه پرته او ویې کتله پاکه له هغه نه یې وخوړله. ثم دخل المسجد بیا جومات ته لوړ منځه ته فصلى ولم یمس ماء اوبو ته یې ګوتې ور نه ډلې ولم یمس ماء من او داسې ونه کو بس. رواه احمد ورواه الدارمي عن ابي عبيد الله الا انه لم يذكر ثم دعا بماء الى اخره.